على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب لا يعذب بعذاب الله. امام بخاری رحمه الله ترجمه الباب دی په دې خبره کې چې عذاب بچاله نشي ورکړي کېږي په عذاب د الله باندې. د الله عذاب دا دی چې هغه خلقو له عذاب په اور ورکړي، نو دا د دې عذاب ورکولو بل چاته اجازت نشته چې هغه دی یو انسان راوالي او هغه دی اوسیږي. د سیزلو اډر نشته. او په دې سلسله کې امام بخاری حدیثونه پیش کوي او وایي چې حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال حضرت ابو هريرة كثير الروايات صحابي واي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثن اولی گلو منگ لرا بعثنا. نو بعثا دا ماضی سیغه دا او دانا ورسرا دا متکلم نده، دا دا مفعول ده، او رسول الله فاعل ده. بعثنا رسول الله اولی گلو منگ لرا پیغمبر اسلام لیگولی منگا فی بعثن پا یو دستی پا یو فوج کی و یو دستر پوچ کی. فقال منگتے ویلی چه ان وجدتم فلانا و فلانا، یو دو قریشیان دی داگی پا بارک ورطول که پلانے و پلانے پا گوتو درا لکنا پا اوری اسی دی. دا آگا دو کسان دی چه حضرت زینب پا هجرت بانی را روان شو او داغی په اس په اوخ باندې گزارونه دی دوالو کړیو او اوخ را لویدلې او هغه هم تر لویدلې و او داغی نو به د کس بیمار او بیماری داغی خم نشو بیا. نبی علیہ السلام ذکر ویل چې دا دو کسان که په ګوتو دراله کنه او اوري اوسېږي. دا یې مونږ ته ویلي. ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حين اردنا الخروج، ابو هريره وایي چې رسول الله ویل کله چې موږ اراده وروتلو وکړه ساز سامان هم راواغېستو او جهاد له روان شو، نو پیغمبر خدا راته ویلي چې او ملګرو انی امرتکم، ما تاسو مخکې حکم کړی چې ان تحرقوا فلانا و فلانا، اوسېږئ پلانې او پلانې. تاسو ما د حکم مخکې کړی چې پلانې او پلانې به سېږئ. نو دا یاد ساتئ چې وان النار لا يعذب بها الا الله، په اور باندې عذاب نشي ورکولی یو تن مگر الله. نو لہذا دا کار مه کوئ، سېځئ ما وان وجدتموهما فاقتلوهما، که په ګوتو له درلل مړې کوئ، بس که په ګوتو له درلل مړې کوئ، سېځئ بیا نه. نو پته ولګېده که نه چې په اور باندې عذاب پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هم نه کو. دا اوس یو بله خبره ده د شارحینو د بخاري لیکلي دي چې د کفارو ذلیل کېدلو په هېڅ لار سوا د سوي نه نشته، نو سېځلی هم شي بیا. هغه هر هم جهنمیان دي، خو سترګې پټېدل او جهنم ته روان دي. درستي وباسه که بله لار نه وه او که بله لار وه نو بیا به یې نه سېږي. دا چې اوس مونږ ته یهودیان میلاو شي دا سم سېځل غواړي زمونږ را، ځکه چې قصاصا سوځول هم کولی شي. نو ځکه وایي نو دا یو حدیث. بل حدثنا علي بن عبد الله
حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة رضي الله رحمه الله أن عليا حرق قوما. عكرمة سے وائی علی رضی اللہ عنہ یو قوم سیزو لا خوارجو خطرناک خلقو هغه په اور بل او سمې وسېدل چې وسېدل فبلغ ابن عباس دا خبر عبد الله بن عباس ته ورسېده چې علي رضی الله عنه هغه خلق وسېزو فقال عبد الله بن عباس لو كنت انا لم احرقهم کچرته زه د علي په ځای وای ما به دا سړي سېزلي نه ما به سېزلي نه ولي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذبوا بعذاب الله لا تعذبوا بعذاب الله عذاب مو ورکوئ تاسو په عذاب د الله باندې منې کړی دا ها او ولقتلتهم وجدي بموي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وجلې بموي ولي لکه څنګه پیغمبر اسلام فرمایي چا چې دین بدل کمړې کوي چا چې خپل دین بدل کا نو فاقتلوه مړې کوي مړ د دې وجه نه د مرتد لپاره قتل له یا به دې واپس کیږي او یا به قتل بل خبره نشته په پاکستان کې خو مرتدان په آزاد غړی ګرځي چې کوم مرتد شوی دی آزاد غړی باندې ګرځي او کله چې ورته یې را پیښه شي نو بیا زموږ د حکومت ته وایي وایي په موږ خپله خزانه رسا کوي او موږ خپلو یارانو له ورسوو یورپ ته او امریکې ته ورسوي باب قوله فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. امام بخاری باب دی په تشریح د دې آیت کې چې الله فرمایي اما منا بعد او فداء و اما فداء. سورہ محمد کی اللہ تعالی دا فرمائی دا سورہ محمد تا سورہ قتال وائی چې تاسو لا کفار په میدان جنگ کې راشي او دا جنگ سر ته ورسي او تاسو وګټئ نو پشد الوثاقه کلک کلک دا کفار وتړئ بې ایمانان کلک کلک وتړئ او د کلکو تړلو نه وروسته بیا تاسو اما منن بعدو یا بتاسو په دې باندې احسان وکړئ دې نه وروسته اما تمنون منا دا شرجامي چې ویل دې په خیال ته ویلي اما تمنون منا یا بتاسو احسان وکړئ په دې باندې احسان اسې به پرېږدئ و اما فداء او یا بتاسو د دین فدیه والی په فدیه به پرېږدئ حتی تضع الحرب اوزارها حتی چې کیدي جنگ خپلو وسلو لره او خپلو بوجونو لره فيه حدیث سمامه او په دې باب کې د سمامه حدیث پروت دی. سمامه زوی د اسوال دا د یمامي د سردارانو نه او د ملکانو نه یو ملکو او دا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سرو نیولیو او مسجد نبوي ته راوسته او د بخاری کې مخکې تیر شوی دی او پستن پورې تړلی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ورته راووته سمامه څه دي درسه هغه ویل یاره جی که ته اما ان تقتل ذا که ته ما وجني نو داسې یو سړی به مړ کړي چې هغه به تپوس کېدی شي او که ته مال غواړې نو چې څومره ویدلې به درو نبي اسلام ته لاړ سبا له بیا دا خبر وکړه هغه بیا دا خبر وکړه په درېیمه ورځ باندې چې دا خبر وکړه پیغمبر خدا سمامه نه پړي لرې کړي سمامه لاړ چې پړي دې لرې کړه خواته
د مسجد نبي خواته د خجورو باغ دی هغې ته هغې کې ولامبل او راغی او کلمې وویله ویل چې یا رسول الله زه چې ستا پوځیانو نیولما مجاهدینو نو زه عمرې له روان یم نبی علیه السلام ویل زه عمره وکړه ویل زه عمره کولی شي دا به تاسو د بخاري کې راشي دا ثمامه زوی د اسوال دی نو د حدیث هم په دې کې پروت دی چې نبی علیه السلام تړلی او بیا یې پرانیست وقوله او دارنګې با په بیان د دې په تشریح دې قول کې هم دی دا قوله په قوله باندې عتب دی ما کان للنبي ان یکون له اسرا ندی مناسب د پیغمبر د پاره چې شي د پاره قیدیان حتی یسخن فی الارض حتی چې د خونریزي وکړي په ځمکه کې یعنی یغلب فی الارض بخاري وایي یغلب فی الارض دی غالب شي په ځمکه کې یعنی پیغمبر خدا ته د پیغمبر دا سره دا مناسب نه دي چې د لپاره د قیدیان سای شي چې یا دې یا دې به اسی آزاد کی او یا په پیډي آزاد کی نه د لپاره بس کرشول پکار دي اواز پورې به کرش کول کوي چې دې په ځمکه کې غلبه حاصل به ټیکه کبه کوي کیا دا خبر اور دو کله چې جنگي بدر اخر ته ورسید ګټه وشوه سنادي د قریش کې یو ډېر لوی تعداد ووجلی شو یو ډېر لوی تعداد په قید کې راوستی شو اوس بې شماره قیدیان د نبي علیه السلام تره ام عباس هم پکې قید کې راوستی شوی دا قیدیان دي دی کې باز شروع شو چې آیا دا قیدیان دې څه چلو نو حضرت عمر خپل رائے پیش کړه د بنو عدي قبیلې ما ته حواله کوي چې سرونه ترې ووهه د خدای دشمنان دي د پیغمبر د مقابلې او د مسلمانانو د مقابلې او د ختمولو لپاره راوتي سټونه ترې وال غواړي زما د بني عدي قبیله زما ده دا ما ته حواله کوي او هر مهاجر تر خپلې قبیلې سړي حواله کوي چې سړي وتي د ابوبکر صدیق تر خپلې قبیلې حواله کوي نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق ته څه وی ابوبکر تاسو څه وایي هغه یا رسول الله زویم یا زمونږ د قبیلې خلک دي او کیدای شي الله په مهرباني کې مسلمانان شي بس پیسې تیوالی او پرېږدي نو دا آیاتونه نازل شو تريدون عرض الدنیا اراده کوي تاسو سامان د ژوند د دنیا چې هغه دغه فدیه اخیستل دي دا آیات مکمل بیا ولوله حضرت عمر فرمایي سار کې رالم نبی کریم ناست او ابوبکر صدیق ورسره ځای دواړه جاړي وایي ما ورته ویل چې د الله پیغمبره مام خبر کوي که نه چې د سره جړه خبره ده که جړه راله نو وبه جاړم او که نه ځان به جړغونی کړم دا مې ورته دې لپاره خبره وکړه چې دا دعاګانې وي اله قبلیږي چې سړی وجاړي نو دې جړه قایم مقام ګورې جړغونتوب هم دی که موږ له جګړه په دعا کولو کې موږ له جړه نه راځي نو پکار دار چې موږ ځان جړغونی کړو دا هم د جړه کار ورکوي نو عمر ورته وایي که جړه نه راتله نو ځان به جړغونی کړم ښه هغې ویل عمره ویل عذاب دغه ونی نی ویل دې ځای ته عذاب الهي رسېدلی او که الله مهرباني نه وی کړی په موږ راتلې ته به قدرې بچ وي ستا رای دا وه نور زموږ د ټولو دا رای و چې فدیه دي دا هغې ته اشاره ده
نو قرآن دا خبر وکړه چې ما کان للنبي ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض. آی پورې مناسب دی پیغمبر الله چې د فدیه والی حتی چې خونریزي وکړي په ځمکه کې. باب هل للاسیر ان یقتل او يخدع الذين اسروه حتى ينجو من الكفرة. امام بخاری باب دی آیا جائز دی د قیدی د پاره ان یقتل چې وجلو کی، لکه بطور مثال یو مسلمان قید کې پروت دی هغې ورته یو سنتري ودرولی دی چې دته ګوره چې ونه تښتي، دی دا وجلی شي، ګړز دی تیر کې او راځي دی. او یخدع یا دې دوکو کی چل ورسو کې په چل ځان را خلاص کی. د چانا څوک ملکی الذین اسروه، دوکو کی دا کسانو سره اسروه چې دې قید کړی دی. حتی ینجو من الکفرة، حتی چې دې نجات حاصل کړي کافرونو. نو که دغه ورته په لار کې رکاوټ و نو وجلی هم شي او دوکه ورسره هم کولی شي چې ځان دې ترې اخلاص کړي. او په دې کې مسور عن النبي صلی الله علیه وسلم، مسور ابن مخرمه رضی الله تعالی عنه خبره په دې کې پرته ده د پیغمبر اخلاص هم په باره کې بلې لیکي ستاسو په حشر 11 کې وهي ظاهره یشیر بذلک الی قصه ابي البصیر. دې کې اشاره ده قصې د ابو البصیر ته. د ابو البصیر یو صحابي و، د مسلمان شوی او په مکه معظمه کې بیا د صلح د حدیبیې نه وروسته راغی مدینې ته. او صلح حدیبیه کې دا لیکلی شوي و چې که زموږ نه یو سړی درغی موږ ته به یې واپس کړي، مشرکان ورته وایي، که تا نه راغی موږ به نه واپس کړو. نو ابو البصیر خو راغی، چې راغی 2 کسان یې ورپسې مشرکان راولېږه او رسول الله صلی ته ویل چې دی موږ څه ولېږه. هغه ویل ځي به درسه، هلکه ویل لاړ شه. پیغمبر حکم را روان شو ورسره. داسې بار راووتل د مدینې نه یو ځای کې دمه کوي. نو دا یو چېرته صحرا ته تللی دی، دا یو مشرک او دا یو ناس ورسره. هلکه دا توره دی راته ډېره ښایسته ښکاري ملګري، دا توره یې نه ډېره ښایسته توره نه. هغه داسې راویستله او ډېر ویل دې باندې ما ډېر مسلمانان دغه کړي وو. ته نه راغله لږه زه داسې وګورم، داسې واګې سره واګې خراب شوی و. او یخدع وی ووځو بس یخې کړ. بل چې ولیدل بس هغه وخت یې خپلې کو دوه مدیرې ته یې رامنډې کړې او د توره په لاسه یو یې بړ کړه او بل مدیرې ته. بس سړی هغه مشرک پرې جومات را ننوته او په سخت هیبت کې دی او ګړګوزې وایي. نبی علیه السلام ویل دا سړی حدیث کې راغلی مذعور دی، وایي یرولی شوی دی، وایي چې کتلي ځکه دی ابو البصیر ورپسې دی او توره ورسره. نبی علیه السلام ویل مسعر حرب لو کان له، ویل د جنګ ورلړونی دی خو که ملګري پیدا شي. ابو البصیر دې ته کتل چې دا پیغمبر خو ما بیا لیږي ورسه که نه، بس ایسته مخه ښه واخیسته او د سمندر غاړې ته لاړ. سمندر په غاړه دیره شو چې قریشان به څوک تلل او قافلې پکې به لوټلې او چې څوک به د مکې مدینې منورې نه په هجرت د مکې نه په هجرت راغی، بلکې لا خلکو ته لار ښه وشي. لکه ابوالبصیر د سیند په غاړه دیره شوی دی، ټول خلک ورځي، لویه ډله ساده شوه. بیا قریشانو جواب وکړو چې یا رسول الله دا ملګري یې در ور چې موږ ته لار روزګار شي. پوهېږئ پرې باندې. نو دا دې کې هغې ته هم اشاره ده، معنا دا ده باب اذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. امام بخاری باب دی
یو مشرک ولګي یو مسلمان زمونږ په اور وسېزه آیا دې موږ په اور سېزلی شو که نه هل یحرقو د دې خبرې اجازه شته او که نشته حدثنا معلى بن اسد حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك ان رحتا من عقل یقینا او یو جماعت د عقل قبیلینا ثمانیتن دا تو کسان دا مشهور کیسه ده تاسو د اصول په کتابونو کې ویلې ده دا تو کسان رااله او د عقل قبیلینا رااله ته تش عقل دی نور زینو کې ورسره مزینه اوم دا سو کوئی د دواړو نه سو ایسته یو قبیلی نه وسه بل قبیلی نه برحال خو مشرکان قدیمو علی النبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام تعالی کلمه ویلا مسلمانان شو پښتو المدینه د مدینه ابو هوا په بدر اعلی اخر ته او پرسیدل او تک زیل شو فقالو دی ویل یا رسول الله ابغنا رسلن منګه د پاره لنګي طلب کا په یور سارو یو غوخه منګ له پکار چې منګه پوي خورو زکه چې منګه د ګړو د بيزو د خانو والای منګه ټول ژوندۍ په پوي تیرو نو منګ باندې زکه دغه بدراله وقال ما اجد لكم زخنو متا ز پاره د پوي تنظیم الا ان تلحقوا بالزود یا بالزود ها دا دې چې د زکات اوخي دا بار سریږي بس هغه په سوالار شي التبا اوسېږي او پي بخوري فانطلقوا لاړ چلاړل وشربوا من ابوالها والبانها پس اسکل دوی د میتیازو دا غینا او د پویو دا غینا او د میتیازو دا غینا او د پویو دا غینا دا ظاهر الله پوزي چې دا قصې وکړه دا ځان له اوس خبره ده چې د میتیازو اسکل څنګه دي د دې وجه نه زمونږ مسلک دا دی یا اسکلي نه و مطلب دا دی چې دا میتیازې دې باندې مالش وکړي او دا پویو اسکل دا یې معنا ده یا د هغې دپاره د جایز شوي حتی صحو حتی چې دی روغ شو وسمینو او تیار شو داسې کټیان ته ساتي دا چې کټی شي که نه دا ایله د خدای رسول مخالفت ته تیار شي وقتلو الراعي د نبي علیه السلام هغه شپنکی یې مړ کړ دې کسانو د اتو کسانو او واستاقو الزوده او هغه اوښې بوتلې زود اوښو ته وایي هغه اوښې بوتلې اوخه متختولی فانطلقوا لاړل نو دغه وکفروا بعد اسلامهم او پس ته اسلام نه وروسته مرتد شو اسلام یې پرېښود فاوتي صریح النبي صلی الله علیه وسلم راله مستغیث او आवाज د استغاثې پیغمبر اسلام ته چې الله پیغمبره هغه کسان مرتد شو او خیمو تختولی او راعی هم وجلی دی او تختیدلی دی وبعث الطلب نبی علیہ السلام مجاهدین یو دستی ته ویل زی ورپس فما ترجل النهار لا ورځ نه وروچته شوی ترجه په معنا ترپع باندې لا ورځ نه وروچته شوی پورا حتی اوتی بهم دا بد قسمت راوستی شو د مدینې نه بهر یو دوه ځمکې دي یو طرف ته بل طرف ته دواړو ته حروي فقطع ایدیهم وارجلهما پس کټې کړه دوی نه لاسونه او خپې ردو بدل د دې اتو واڼو نه او ثم امر بمسامیرا بیا یې حکم وکړو په دغه باندې په سیخانو باندې په دکونو باندې مسامیر دا د دکونو ته وایي د سرخي دکو اوسپنه وه فاحمیت هغه ګرم کړی شو فکحلهم بها دوی له په هغې رانجه واچول یعنې سکړي سیخونه یې وله پرې سترګو کې ووال وطرحهم بالحره
او وای چې ول دوی لره په دغه کانیجه نه تور ځمکه باندې یستسقون فلا یسقون دوی به اوبه غوښتلې پس اوبه وله ورنه کړی شوې حتی ماتو حتی پکې دقسې حالت کې مړ شو د هغې وجه دا وه چې دا څه ورسره پیغمبر اسلام وکړه دا یې ټول د هغه راعیسه کړي هغه یې په سترګو کې سره کړي سیخان هم واري خو هغه د هغې باوجود دوی نه پرېښودل دا مال یې ورته نه پرېښودل نو بیا یې مړم کو او کېدای شي هغه به غوښتي دي له اوبه هم نه یې ورکړي ځکه قال ابو قلابه وایي دا تابعي دی چې قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الارض فسادا د ابو قلابه خیال دا دی چې دا کسان اته چې دي دا اته واړه کسان دا په هغه خلکو کې شامل دي چې هغوی د الله او د رسول سره جنګ کوي نو د هغوی دپاره دا حکم په قرآن کې هم ذکر دی وی ابو قلابه قتلو دی اتو کسانو وجلم وکړه راعي مړ کړه وسرقو او غلا یې وکړه اوښې وتښتولې او وحاربوا الله ورسوله د الله او د رسول مقابله یې وکړه او وسعوا فی الارض فسادا او کوشش یې کړه په ځمکه کې ناکاره فساد ځکه سعوا فی الارض یعنی منډې وهلې په ځمکه کې د فساد برپا کولو لپاره نو ځکه ورته دا سزا داسې ډبل ورکړی شوه باب النبه کې خیر به سبب کوي انشاءالله